دا صحاح سته متواتر ده خو د مصنفینو نه او دا تقسیم د مصنف او د صحابي مبارک ترمنځ دی. صحابه نم بحث نه کیږي د اهل سنت والجماعت په عقیده کې، ځکه صحابه ټول ثقات دي، ټول عدول دي، ټول صادقین دي. په توثیق د خدای او د رسول سره چې خدای د چا توثیق وکړي، لا تجد قوما يوادون من حد الله ورسوله بوي اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. اور رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک اور رضی اللہ عنهم ورضوا عنه. او حضور د خپل صحابه سره بیان کړل نو چې خدای او رسول د چا توثیق وکړي دا غي توثیق منتهجت نه لري. شیعگان علیهم ما علیهم وما يستحقهم من غضب الله ومقته. دی صحابه د عام خلقو په شان دي. نو دغه فرق دی د اهل سنت والجماعت. اهل سنت دا څلور واړه مذاهب علما او محدثین کرام دی عقیده یوه ده، عمل یو دی، فرعي مسائلو کې خلاف کې ترجیحات دي، اس خاص خبره نه ده، دا صحابه و کرامو نه نقل. خو زمونږ د اختلاف دا د فرق الضاله سره فرق الضاله زاویه ډلې دي او اوسې شپږ دي. معتزله 15 جماعت، خوارج 12، شیعگان چې ورته روافض وایي 12، مشبهه 15 دي، مرجئه 15 دي، جبریه 3 دي. نو دا ټول 15 12 12 او 15 او 3 چې جمع کې د دې نه 2 ډلې جوړېږي. څومره فرقې چې پیدا کېږي ځان ته چې مسلمان وي خو فرقه په اسلام کې پیدا کړي نه به دوی سره ملحق نوې خلک پیدا شي دا وایي جماعت المسلمین. مخکې یو دغه ځای کې یو جماعت شامل دلته نوم خبر داسې ګیرې او تور سړو د تاکین دلته ما لیدلو سبق کې به ناست یو سوړی د رنګ نه تور جامې سپینې اغوستې نو شب جمعه زه هلته ناست ما لکه شب جمعې له تللې تبلیغ بزرګانو نه وایي نه زما خو تبلیغ سره نه لګي. ما ته څوک وایي زه جماعت المسلمین یم. ما جماعت المسلمین څه شی دی؟ تا نه دي اورېدلې په حدیث کې چې حضور وایي خلقو کې به تفرق راشي نو ته جماعت المسلمین او امام د مسلمانانو سره یو ځای اوسې. ما دا ولې خبره وکړه خو جماعت المسلمین څه ته وایي؟ ستاسو یو ډله. اوس پته ولګېده 1600 کاله پسې تا کال کې به یو تور سړی پیدا کېږي د جهان احمق وایي. ما څه کتابونه مې ویلي دي وینا ترجمه می شیخ القرآن صاحب سره کړل بس نور کتابونه مې نه ویل. ما وینا لله دا رسالې مثالي وګورئ که نه څوک پرویزي شي څوک قادیاني شي څوک جماعت المسلمین شي چې ځان له غوړ جنم کې خود پیښه چې بوسو کې وګورئ ته چل پکې بس یو نوم بس ته تا خیال ترا یو جماعت شته پیسې تنخواه مخ د انګریزانو کافرانو دا خواهشي چې مسلمانانو کې د مذهب په نوم تفریق پیدا کړي او ورسره بالواسطه امداد کوي چې انتشار پکې راشي په غیر ضروري خبرو تفریق راوړي. نو دې پورې څه پورې مې ورته وکړي ضاویه کړ. نو اهل سنت والجماعت تنی صحابه کرام ما وراء البحث دي ځکه چې خدای د توثیق نه پس به د بل چا توثیق ته ساجد د خدای د اعلان د رضا نه پس د بل چا اعلان ته ساجد. نو صحابه کرامو نه خدای او رسول خوشاله او مرضیان نو موږ دا تقسیمات د صحابه نه پس تر مصنفه پورې په دغه لږ لږ سند کې دا تقسیمات جاری کیږي. د مصنف نه پس حدیث متواتری دا کتاب او صحابه کرام اما فوق البحث دي. نو صحابي کرام نه پس
تر مصنفه پورې په منځ کې دا رجال چې دي هغې کې دا ارڅه راځي. چې دا درې معنی ذکر اخبار احادو کې مقبول وي مردود وي. اما متواتر ټول مقبولي دغه یو شی فاده د قطع او د یقین کې یو عقل اتفاق په دروغ او محال غني خو صحیح وي. اخبار احادو کې چونکې عقل اتفاق په دروغ او محال نه غني و دې کې مقبول وي مردود. مقبول دی تو ما ترجح جانب قبوله چې دا قبول جانب پکې غالبی عمل به پکې، او مردود دی تو ما ترجح جانب رده چې دا رد جانب راجح وي. نو هذا کې مقبول مشته مردود مشته. د حدیث د قبول لپاره ما ورته دا ټول بحثونه په سند باندې راځي. د حدیث د قبول لپاره څلور شرط په متن د حدیث کې معتبر دي او څلور پراوي کې. متن د حدیث کې چې دا څلور شرط دی او پراوي کې څلور خبرې څلور وصفه نو دا مقبول له، او که یو پکینی نو دا مردود. چې دا قواعد یاد لرئ کنه الحمدلله. رواز کتابونو د قصو کتابونو باندې هم نظر کې دې کې دروغ کمی او د رښتیا کمی او دې کې ډېر دغه وي کمزور خبرې. دا بدعات خرافات دا پیران چې پرای نو پیران اکثر عالمان ني محدثین ني. نو په تحفة النسائی کې حدیث ویني دا په تحفه کې دا حدیث روان شي او په دنیا کې خواري او حمامان په داسې عمل کوي لکه د قرآن شریف. د سورتونو شپه ده زمونږ چې اصله کې پته نه چې دلته یې که نه په دېرشتمه باندې سورت عنکبوت او روم وایي دې کې ثواب دی. حمامان وایي او قوم ورته ناست دی بیا وله شکرانه ورکړي. الکه دا کم دی راغلی دی دا په وعظ بے نظیر د اردو کتاب کې دا حدیث راغلی دی. الکه وعظ بے نظیر خو دا حدیث کتاب نه دی. وی ولې مسلمان دی ګیره پرېښه و غټ پټکې والی نو دی به دروغ ونه وایي. خط شریف کم دی راغلی دا په سیف المقلدین کې راغلی. نو بعض شیان ساثن نه لري هغه په وطن کې داسې راځي لکه د قطعیاتو په شان او اصلي ني. نو تاسو به پېږئ پیران جاهلان امامان دغه زیات د اثبات کوشش کوي چې کوم دی کې فایده ځان ته راځي وي چې ضمیر پکې ځان ته راځي وي څه فایده پکې چلن ولن فیه نو د هغې د اثبات ډېر کوشش کوي. نو چې تاسو علی بصیرة من الامر نو مقبول حدیث کی علی مقبولیږي چې څلور شرط په حدیث کی په متن کی او څلور په راوی کی. اول حدیث مبارک مخالف د کتاب الله نه نه چې مخالف د کتاب الله نه یې خورت ده. کتاب الله قطعی و یقینی و متواتر ده. دویم دا چې مخالف د سنت متوارثه مشوره د رسول الله نه نه. دویم دا چې
چې په داسې واقعه کې نه چې آی کې عمومي بلواوي او تفرد په یو شخص کوي. یعنی مسله داسې چار چا سره تعلقي او صرف یو شخص بیانې بل چاته نه معلوم. لم يكن في حادثة يعم بها البلوى ويتفرد بروايته شخص واحد. لك احناف حدیث تمس ذکر چې دا ناقض د وضو دی. من مس ذکره فلیتوضا. په ټولو صحابو کې د بصری رضی الله عنها نه نقل دی او بصرم صاحبة ذکر نه ده. نو مسه د ذکر خدا سے شی دی چې عام خلق پکې مبتلا دی او نقل د وضو صرف یو صحابي مبارک نه راځي. یا حافظ ابن تیمیہ وی اذا بلغ الماء خلتين لم يعمل خبر دا زمونږ مسله کوم چې د اوبو مسله خو د ټول جهان سره تعلق لري. روایت صرف ابن عمر کوي او ابن عمر مشهور زامن نه کوي به یو غیر مشهور زوی کوي عبید الله وین عبدالله وین سالم وین نافع. دا شرطو اوبو مسئله کی خو عموم بلوالا نو پکار دا چې دا مسئله خو زبان زد عام و خاص وی. ندریم شرط دا شو چې په داسې حادثه کې نه چې آی کې عموم بلواوي او تفرد په یو شخص کې ګورې دا فقهای کرام دا حکیمان دا امت ته دې خبرو پی سلورم شرط دا دی چې په داسې مسله کې نه چې هغې کې صحابه مبارک اختلاف لري یا پکې شوي او دا چانې نقل کړی هغه وخت او تعلق یې د هغې مسلې سره دی. لم يكن في مسألة ظهر من الصحابة الكرام الاختلاف فيها ولم يحتج بهذا الحديث أحد ولا ذكره في ذلك المجلس مع وجود الدواعي والضروع إليه. دا سے مسئلہ چې صحابو کې اختلاف راغی یو سړی دا ذکر نه کو تعلق دغه مسئلې سره معلومه شو دا چې دا اصل نه لري. لکه شیعگان علیهم ما یستحقهم ایوی حضور علی صاحب ته وصیت کړی چې ته وصی او په باندې وي ټول عقیده په پناره اشهد ان علیا وصی رسول الله وخلیفته بلا فصل. دا په باندې وي پنځه عقیدې دي دا وي. یو عقیده د امامت ته صحابه کرامو نه ولې دغه دي بدځوانه دي چې حضور مبارک علی صاحب ته وصیت کړو چې زما په ځای بناسته ته به بادشاہ او صحابه پرې نه خول. بدځوانه دي چې حضور مبارک علی صاحب ته وصیت کړو چې زما په ځای بناسته ته به بادشاہ او صحابه پرې نه خول. ټول مذهب د شیعگانو په درو روان هڅې حضور مبارک دا ویلو نو صحابه کرام سقیفه بني سعاده کې د ابوبکر صاحب خلافت باندې مسله چاوي دی وی چاوي دی یو کس نه وی چې سره تاسو څه کوي حضور مبارک علی نامزد کړ د ابوبکر صاحب وفات کېده په خپل ژوند کې عمر صاحب نامزد کړ چا ورته عمر دې نامزد کړ ودا غرض د رښتونی سره رښتیا وي او دروژنم رښتیا وي ځکه اخر ورځ د ژوند او اول ورځ د قبر دی وخت کې سخت نه سخت مجرم هم دروغ نه وي. زه چې خدای ته ملاو شم او ما ته وایي څوک دې پرې ښودل زه به ورته یم خدای ستا په مخلوق کې چې کوم افضل سړی و هغه مې پرې ښود. نه مې زوی دی نه مې ورور دی. یو صحابي ونه وي چې قربا
तो उमर से नामजद के और हुजूर मुबारक अली से नामजद करो ना अली से वो सड़ो सका बे उमर से वफात के दो विदेश पर कसानों के इंतखाब के उस्मान से अली से जुबैर से सअद बिन वक़ास तलहा और अब्दुर्रहमान इब्न औफ यौम न वही अली से पाग मजलिस शूरा के दाखिल लिया गशपा कसानो नाम ददो विदेशपा को कसानो की यौ पख के जेके हुजूर मुबारक तदवीना खुशाल तले खुदरे रोज़ो की बदन न करे दगरोज़ो की बखलाफत सुहेब रूमी सराय आ मोहम्मद इब्न मसलमो इतबे निगरानी के चेद्रे रोज़ो न खबर दिया तनिश दाबद अल्लाह बुखारी शरीफ दगा वक्त न वही सुख अली से नाम ददो सरो दात का न अली से نو کدا حدیث دا وصیت دا علی حضور مبارک ویلے نو پدا سے مسئلہ کے صحابوں کے اختلاف پکې راغی ضرورت نو یو کس نه پیش کړي نو دا اصل نه لري زمون په کتابونو د حدیثو کې یو نشته په د شیعاګانو په احادیثو کې ابو بصیر د جعفر علیه السلام نه دا وایي چې لا وصیت لري جعفر څوک ته جعفر صادق بیا علیه السلام ابو بصیر دا جاګر رجع اندر وجر ابوي لعنت الله عليه كذب علينا رجع بدل لعنت وي فما دروغ وي فقه جعفريه ټول ابي بصير نه نقل او د جهان دروجن حضرت جعفر صادق سے په لعنت وي شګانو احادیث کتابونه بالغ ګوره چې خپل نواقف شي یو حدیث دی چې ضرورت دی او د ضرورت مخاله یو کس نه دی علی سے خپل عمر کې پنځم کاله بادشاہي کړل چرته یو دارت نه وای چې زه خو نامزدو ما سره ابو بکر سے ظلم کړل عمر سے ظلم کړل کله بادشاہي د حضور مبارک د پاکستان حکومت چې لیډرانو په جګړه آی کې باغونو بنگلې او موټره چې صحابه د علی سے ابن فزور وارث او په نسب کې سید الکائنات علی سے نږدې دی که ابو بکر ټول صحابه ابو بکر سے باندې اتفاق کې حضور مبارک یو کس نه وای چې سړو علی سے هغه مبارک شخصیتونه چې د هغې په حکم وطن پرې خېرې بال بچې پرې خېرې جهادونه کړي قربانۍ ورکړي هغې څه فایده وه هغې ته چې علي صاحب پرېږدي او ابو بکر صاحب منتخب کړي فایده پکې هغې ته څه نه عقل مني نه نقل مني د شیعګانو ټول مذهب په دې خبره دی چې جو کې چې و نامزدو او صحابه نه منو دا ټول کافر شو علیاذ بالله ځکه د امامت عقیده د هغې پنځمه عقیده ده توحید عدل رسالت امامت او قیامت زمون د عقیدو بنیاد په درو خبره ده په توحید په رسالت په قیامت زمون په عقاید کې چې امامت مسله ذکر ده خو فرعي مسله وا خدا چون چې شیعاګانو د عقیدې مسله ګرځولې ده ځکه په دا کې ذکر کوي په عقاید کې ځان ته خبر ساته متواتر بالقدر مشترک دغه ته وي چې جزئیات خو په طریقه د احاد نه خلی خو مجموعه د جزئیات او معنا مشترکه په دوی کې هغه یووي هغه افاده د قطع او د جزم دا څلور شرط شو په اخبار احادو کې د قبول د پاره چې په متن کې اول دا شرط شو چې مخالف د کتاب الله نه بني دویم دا چې مخالف د سنت مشهوره متواتره د رسول الله نه بني دریم دا چې داسې مسله کې بني چې آی کې عموم بلواوی او تفرد په یو شخص کوي څلورم دا چې داسې مسله کې بني چې صحابه پکې اختلاف راغلی او یوم دا په دلیل کې نه پیش کړ داسې خبره نه هغه مردود حتی نظر د سند
सलोर परावी की शर्त है। अवल इस्लाम, द्वयम अकल, द्रीम ज़बत, सलोरम आदल। इस्लाम अकल ज़बत और आदल चिदा परावी की अली रिवायत कबूल दका चे इस्लाम शर्त शनु दा काफिर रिवायत न कबली कसमे पे वक्त कुफर की कड़ी और दे पे इस्लाम की कई ना सईद ढेर सहाबा किराम चे अवल के काफिर बेरस्त मुसलमानान शो आई दा कुफर कसे नकल कड़ी दे दा हुजूर मुबारक और हुज्जत थी और चे नकल वक्त के काफिर नहीं तहम्मुल पे जमाना दा कुफर की और अदे पे जमाना दा इस्लाम की दा सईदा दा वक्त की चिरावी मुसलमान ज़ेम आकिल दा मजनून दा अबलह दा नाइम दा सगीर दा रिवायत न कबली कि पे वक्त अदा की दई दा तहम्मुल गई के खैर सड़े माशूमी और खबर यादूल शवादे पे वक्त बुलूग क्यों क्या रिवायत ऐसे राशि और मसला मुखारिफी बाब बाब मताय सिह सिमाह सगीर यो सिंद तहम्मुल यो सिंद आदाब आदाब पे वक्त बुलूग من बुलूग अलामत अकल दन इस्लाम और अकल द्रीम दे ज़बत ज़बत हिफ्ज़ दवाई ज़बत दो किस्म है ज़ब्त सदरिन व ज़ब्त किताब ज़बत सदर देते हुए यहफ़ज़ मा समिअहु वयाई मा यसिलु इलैहि याई माना इत्क़ान हत्ता युअद्दीहि इला गैरिही जिससे उरीदली गैर करी और मजबूत करी कर अदा बोल दादा ना पस खैर के तीर्श और दबल तौरा सऊदी और जब्त किताब देते हुए गाइयों सज्जला यक्तुबा युक़य्यिदा मा समिअहु व यहफ़ज़हु लदैहि जिसे उरीदली दे लिखली तर अदा पहुंच और देते ज़बत द किताब किताब के अंदर तब महफूज हुई या पसीना के महफूज हुई दा जरूर दा पके सलवाम दे आदल आदल देता है शुदे मुत्तकी इन्हें इज्तिनाब द कबायर न कहे मुदावमत अला सगायर न कहे फिस्क शिर्क बिदअत न जान साथी देता आदल हो दानच दे मासूम में न कि गुनाह तोशी तो बेवक्ती सगीरे दाकड़ी इसरार पे न गए सब शिरकियात और खुराफात और बिदआत के बिदआत मुफस्सिक़ई का मुकफ्फिर बाज़ बिदआत कुफर तसरे रसे लेकिन हुजूर मुबारक आलम गैब गणत या हर मजलिस के हाजिर नाजिर गणत या जमुन उस्ताद सुदा आवाज और दुम की दे देने गणत या फिर याद रसे गणल च खैर और शर्म तागरा रसे या यौबल इंसान दा बिदअत मुकफ्फिरा दे और दानोर बिदअत मुफस्सिक़ लेकिन अजान पस जियाती बे दरूद शरीफ पजोर आवे या दानोर तीरान छिदा के मिते रवानी करी
چې اصل نه لري په کتاب الله او په سنت رسول الله او په عمل سلف. که افریقې ته لاړی، شام ته لاړی، شوافیو کې ډېر زیات بدعات او په مالکیانو کې په افریقو کې او اقل الناس تغیب په نسب احنافو کې، احنافو کې بریلیانو کې زیات او زیات اقل په بدعاتو کې حنابله دي. شوافیو کې بدعات دي، په قبر بوټي کرل او بیت تاوی یو شی دا درود شریف ایجادم دا وینه د بانګ نه پس وي. ما شام کې بصر الحریر کې زوما چې کوم دی یسع علیه السلام خخت بانګ پسې دا وي هغې درې اوازه کوي چې بانګ خلاص کې وي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا من انجانا بک الله، الصلاة والسلام علیک وعلى آلک واصحابک اجمعین. یو ملا ته مې دا ولې وایه وی درود شریف خوشی نه دی سمایه، خوشی دی درود شریف خو په دې طریقه راغلی حضرت بلال نه زیات عاشقانې بس د خلفاء راشدین او صحابه کرامو نه په دې اذان کې دا زیاتې کینه درود شریف وایه په مزه په پټه. شام کې مصر کې دا وایي دناو بدعات پکې دي او په افریقا کې دا تاریخي دي، دا شاذلیه ده، دا رفاعیه ده، دا جزولیه ده. نمونه څوک په یو طریقه ذکر، څوک په ولاړ داسې ولاړ یو لوی مولا شیخ عبدالقادر عیسی حلب یو ښار دی ترکو سره نږدې، زه پاتې شوی بچ دغه مولا سره میلمه کتابونه یې لیکلي نو داسې ولاړ داسې کېږي المدد یا رسول، المدد یا رسول ولاړ او ټالی وای ما دا څه کوه فی خیر دا وسیله ده، ما دا وسیله ده که تاسو ته امداد غواړئ. نو په دې پیرانو کې شرکیات ډېر دي. تصوف داسې دروازه ده چې خلقو پکې هر څه په تصوف په نوم داخل کړي دي. دا تصوف دا عرش شریف دی، دا د مړو نه امداد لوستل دي، دا داسې عملیان پکې مبتلا دي. یو کتاب مې کتل شیراني سره په قبر کې سړي ته خپل امام ولاړ او که سوال جواب کې په سختي راشي نو هغه ورته ښایي ما یا د خدای دروغجنه دا ورته چا ویلي دا رسول الله ویلي دا نه امام څخه ورته امام خو یو سړی وفات شو زموږ وطن کې اوس هم د نوم یې درته نه المرسلات عرفت فالعاصفات عشفت دین امراض اولیاء دی سړي ته رارسي یا خدای تاسو ته چا نو په پیرانو کې خرافات دا ډېر او دا طریقو نمونه دي که افریقې ته لاړ شي پنجاب ته لاړی مونځ او دس په نه کېږي ربې اخریني چاس بس کې هلکه مونځ باندې نه کېدی مونځ په بیت الله شریف کې کوي نو حضرت تانوی صاحب ته چا وویل یو سړی دی ډېر لوی پیر دی رسېدلی دی دلته جمع کوي وی نه ولې هغه وایي زه بیت الله شریف ته ځم وی ډوډۍ کوم ځای خوري وی ډوډۍ خو دلته خوري نو ورته ووایه چې جمع کې هلته ثواب دی خو ډوډۍ خوراک کې هم ثواب دی که ډوډۍ له دلته راځي او جمع هلته کې دا دروغجن پیران بې وقوفه څوک غورځېږي څوک څه کوي څوک څه کوي هلکه صحابه کرامو دا تاریخي کړي دي د هغې نه زیات اقرب الی الحق څوک شته د حضور مبارک د مجلس خلک هغه چې د فرقو بیان کوم یو فرقه ناجیه ده او دو اویابی وی هغه څوک دي نعلوی علی مثل ما انا علیه اليوم و اصحابی په کومه طریقه چې زه نن روان یم او زما صحابه روان دي دقه طریقه ده د حق نو چې صاف صاف ځان او صحابه کرام معیار ګرځولي د حق او د خدای د رسېدو نو پاتې څه شو علی مثل ما انا علیه اليوم و اصحابی په کومه لار چې زه نن روان یم او زما صحابه روان دي دقه لار نو ته دې ته څه درته دې غورځېدو ته
صحابه کرام ګرځېدلي ټوپونه وال نو دا تاویلیان مولیان والا دا سوي فلان کې ځای کې یو صحیح ټوپ والو نو ځکه موږ ټوپونه وو هغه به چېرته اتفاقا ټوپ والي داسې طریقې خو نه دي کړې نو اکثر دا خرافات بدعات پدې بدعات راځي په شیخانو کې بدعات دي ته ما احدث فی الدین ما لیس منه بنوع شبهه د دین نه غنې او د دین حصے غنې د شبهه د وجه یو څه ضعیف دی وجه محدثین کرام وای چې صوفي سړی په سند کې راغی لاس دی ونځه فاصل یې کام اخ سړی وي په حسن ځان پارچا کې نو دروغ او رښتینی ته به ګول نه دا ورته بیان کوم چې دروغ څوک وای او دا دروغ ولې وای ها نو د قبول د حدیث اخبار احاد په سلور شرط پر روایت کی سو سلور شرط پر راوی کی روایت کې اول دا چې مخالف د کتاب الله نه نه به مخالف د سنت متوارثه مشوره د رسول الله نه نه دیم دا په داسې حادثه سره تعلق نه لري چې کی عمومي بلوا او تفرد په یو شخص کې سلور مدا چې داسې واقع سره تعلق نه لري چاہے کہ صحابہ کرام اختلاف کړي او اچھا دا په دلیل کې نه پیش کړي نه موافق نه مخالف معلومیږي دا چې اصل نه لري په خیر القرون کې او د سلف زمانہ کې صالحین کې چې یو شی اصل نه لري هغه د ځان نه ولې د بدعت آسان جواب دای دی ته چې دا کار کې دې کې ثواب دې کې عذاب اره یو بدعت چې کې آسان خبره وې دې کې ثواب دې کې عذاب درود شریف په زور وایم د اذان نه پس یا لا اله الا الله په چو وایم د اذان نه پس دې کې ثواب دې کې عذاب د دې بارو نه خو نه دی خالی دا څه نشي ویل چې اس پکې نشته نه ثواب سره عذاب سره اشتغال وی بالا یادي ولګي یا به ثواب دی یا بالا که ثواب وي ځکه خو کوي کنه ثواب ورته رسول الله مبارک ته دین خبر او نو خبر نو دا خو نشي ویل چې نو خبر دا به چې خبر حج خبر او تناغه صحابه امت تداویلی دي کنه کویلی نمون توخواه بسر و چشم کنی ویلی نو حضور مبارک تا اخوی چه صد خیر طریقی ما اخبر امت تخودل او یا ایوه الرسول بلغ ما انذر الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس رسول الله مبارک نو خبر نو عجیبه چه تا خبر اغتی ندی خبر او تو څنګه خبر شو چې دې کې ثواب دی ثواب خو د آخرت سره تعلق لري هغه نه خو څوک نه خبرېږي بغیر د وحی نه نو ثواب دی که عذاب نو که وایي ثواب دی نو رسول الله مبارک د دې نه خبر وکنه چې دې کې ثواب که وایي نو دا خو ویلي نیسي ځکه دې په خپله د پیغمبر نه خو لوی کېږي ښه چې هغه خبرونه هغه امت ته دا ویلي دي او کړي دي په صحابه ککړی ویلی نو مونږ ته وخایه چې مونږ هم پې عمل شو او که نی ویلی نی کړي نو یو د ثواب شي او خپل امت ته نه وایي العیاذ بالله دا خیانت دی په رسالت هغه وایي د امت چې څه د خیر خبرې وي ما ورته ښودلې دي او د شر چې څه فتنې وي ما ته خبر کړي دي ښه نو نو پکې نو بیا ته څنګه وې اسانه خبره ثواب دې پکې که عذاب که ثواب رسول الله مبارک ته خبر وکنه که خبر امت ته ویلي دي کنه
کبیلی راته وخایه کوم کتاب کې په صحیح سند چې عمل پې شروع او که نی ویلي نو دا خو په پیغمبر تهمت لګوي چې د ثواب خبره وه دومره او تاسو 14مه صدۍ کې پې کوئ پې خپل صحابت یې نه خبرئ. ما په خبرو پېږې نو بدعات نه بچ کې خلاص سمه خبره ده آسان. خنو حدیث مبارک اخبار احادو کی مقبول می مردود مقبول د پارا سلور شرط شو پر روایت کې سلور شرط شو پر راوی کې بیا دا مقبول په اعتبار د وصف د رواتو سره سلور قسمه زما وخت نه دی ختم کړ. صحیح لذاته صحیح لغیره حسن لذاته حسن لغیره. یعنی صحیح او حسن دی خو ار یو کې ذاته او غیره راځي نو د چې په دوه کې وې سلور دا سلور واړه اقسام د مقبول دي. یعنی مقبول حدیث په ضرور دی سلورو کې داخلي د دې نه ما سوا ټول مردود دي. صحیح ذاته دیتا ہے هو ما رواه العدل الضابط عن مثله متصل السند غیر معلل ولا شاذ. صحیح لفظ معلق و مشهور معلل. وما رواه العدل الضابط عن مثله متصل السند غیر معلل ولا شاذ. صحیح حدیث آئیتا ہوئی شراوی عادلی ضابطی سند متصلی اور نہ پکی علت وی نہ پکی شذوذ وی. نو پنځه شرط شو پکی. اول به راوی عادل وی. اسلام او خلق خود عادل دیته وی چې متقی وی اجتناب د کبائر او د بدعات او خرافات نه کوي. او ضابطی حافظی که حفظ صدری که حفظ کتابی او سند دقشان متصلی. یعنی هر راوی کی دا صفتونه الى منتهى سند نه پکې اعلالی نه پکې شذوذی. اعلال علت خفیه قادحه ته وایي چې پاغه محدثین کرام پیږي چې دې کې رساله خفی دې کې تدلیس دی. ان پکې شذوذی شذوذ دې ته چې راوی سقای خو مخالفت د اوسق نه کوي یا راوی یوی مخالفت د اکثر عددن نه کوي. دا سه مخالفت چې لازمه رد حدیث ته ده جمع ممکن نی. نو راوی به عادل وی ضابط به تر آخر د سند پورې په دغه وصف کی او علال په پکینی شذوذ په پکینی.
علماء کې دا صفات د عدل او ضبط علاوه چې تمام والکمال موجودی پکې نو دې ته صحیح لذاته وي. او که وصف د ضبط کې یا بل وصف کې لږه کمزوري وي معدوم نه خفتی پکې خفیف الضبط نو دې حدیث ته حسن لذاته وي. هر حسن لذاته چې تقویت یوشي په کثرت د طرق سره په مثل لا یا فوق دا نو حدیث د حسن لذاته نه صحیح لغیره جوړي په اعتبار د ذات سره حسنی په اعتبار د کثرت د طرق سره صحیح شي. نو صحیح لغیره مرتبه وستانی ده بین الصحیح لذاته و بین الحسن لذاته. او کراوی دا حدیث کی یو دا دی صفاتونی مدلس وی ارسال خفی پکی دارست علتون دی مجھے یا مستور الحالی پتن لگی چی دا سڑے سوکتے از کجاست کیس نو حدیث ته ضعیف وای. دا څه قسم ضعیف چې د مستور الحال د وجه نه ضعیف یا دا خفت د ضبط د وجه چې تایید په کثرت د طرق سره وشي نو به حسن لغیره ورته وای. ضعیف په اقسام د مردود کې داخل له او حسن لغیره په اقسام د مقبول کې. نو هر ضعیف خفیف الضعف په کثرت د طرق حسن لغیره ګرځي او هر حسن لذاته په کثرت د طرق صحیح لغیره ګرځي. نو بنیادی تقسیمونه دو دي او د کثرت د طرق نه پکې یو مرتبه زیاتی پیدا شو صحیح لذاته لغیره حسن لذاته حسن لغیره. د دین علاوه ټول ضعیف بشمار دی. د ضعیف روایت او عمل دا په شریعت کې نشته حجت کې نشته. البته چې خفیف الضعف نو علماء قبلی په درو شرطو سره اول دا چې موضوع منکر او اقسام ته نه رسېږي خفیف الضبط خفیف الضعف او په حدیث په ترغیب او ترهیب کې راغلي. ترغیب ترهیب معنی دا چې عمل خو ثابتي په اصل شریعت سره په دې حدیث کې ثواب ذکر شوی نو خیر دې کې ضعیف ته په عمل کاوه لکه سړی وي 2 رکعات ته چا د اشراق کو نو خدای پاک دومره ثواب ورکړي نو شو کې 2 رکعات د اشراق کو ثابت دي په صحیح حدیث نو کو ثواب په یو حدیث ضعیف کې راشي نو خلک چې وي په ترغیب او ترهیب کې قبول لې په فضائل او اعمالو کې هغه مقصد دی چې اصل عمل خو ثابت دی دې کې ثواب ذکر شي. اثبات د یو عمل او عبادت مستقله په نه کې دویم دا چې عمل به په علاوه چې احتیاط کې په طریقه د سنتیت سره نه دا عقیده به نه لري چې دا عمل سنت نه یو احتیاط ته هم
درې مدا چې مرتبه ضعف هغه د دروغ درجه ته نه رسیدل. خفیف الضعف په ترغیب او ترهیب کې چې اصل په داسې عمل ثواب بیانای چې هغه اصل عمل ثابت په شریعت کې دې کې ثواب ذکر شي او تب په عمل علاوه چې احتیاط کنا علی ثبوت السنت. زمونږ ډیر اعمال په ضعیف احادیث بنا دي، لکه الله ستنامه دلاندې کې خودل دا ضعیف حدیث دی، برکه خودل دا ضعیف حدیث دی، پتاین د محل کې صحیح حدیث نه راغلی. لاندې لاس کې خودل کې عبدالرحمن بن اسحاق الکوفی دی ضعیف، او برکه دا ابو داود کې معامل ابن اسماعیل له سفیان او دا هغه روایت د سفیان نه ضعیف ده. دا حافظ ابن حجر نو پتاین د محل کې احادیث ضعیف دي، خو نفس وضع ثابت ده په صحیح احادیثو کې. نو لاس کې خودل سنت شو، ارسال بدع نه ثابت لکه مالکیان چې کوي یا د شیعاګان لاس په ضرور ده سنت دار، خو تعین د محل کې ترمذی کې ول امر فی ذلک واسع عند اهل العلم. دا علماء پنځ دې کې امر واسع دې کلام دې دې ک نوم د پاسک دې ک بارا دې دې دغه ضعیف حدیث نو تعین د مدامه ته مثال وي یا حدیث تمسه در عقبه دا ضعیف دا حدیث ضعیف باندې چې په ترغیب او ترهیب کې اثبات په دې عمل مستقله نه کې او نه سنت قطعی غنه نو جائز. ما ته په علت کې ارسال خفي او تدلیس، ارسال دې تدلیس دې ته وایي چې اوراوي چا سره ملاقات کړي خو سمعتي نه ثابته، یې سمعتي کړي خو د دې حدیث نه ثابته، نو دې هغه نوم دا حدیث نقل کوي او په داسې لفظ سره چې دلالت په سما صراحتا نه کوي، احتمال د سمام لري د انقطاع چې درو کې رانشي عنو ویا قالا دیتا لفظ دعنانه وی. او ارسال خفی دیتا چې پته نه لګي چې ملاقات شوی دی کنه ده شوی، او په داسې لفظ ته نقل کوي چې دلالت په سما صراحتا نه کوي، احتمال د اتصالم لري د انقطاع ځان د دروغونه بچ کوي. لکه مشکات مولاوی عن ابي هريره، مشکات مولا خو ابي هريره نه دلیدل خو لفظ سید عن ابي هريره او کدا سی حدثني ابو هريره نو به دروغ ده. نو عن کی اتصال ضروری نه، نو دې په ارسال کې او په تدلیس کې دا فرق شو چې تدلیس کې ملاقات ثابت وي خو سمانی کړي، سمې کړي خو د دې حدیث نه کړي، او ارسال کې پته نه لګي چې ملاقات شوی ده کنه ده شوی. نو ارسال او تدلیس دا علل خطرناک دي د احادیث د پاردې باندې ائمه د جرح او د تعدیل پی الکه دا مرسل دا مدلس به تدلیس درې قسمه ده. دا تدلیس الاسناد شو، بل دی تدلیس شیوخ، شیخ په یو نوم مشهوري خلقو کې بدنام شوی دی په کنیه باندې ذکر کی، لکه زویم غی مولا، غی مولا خوی خلق وی چې غی مولا نه بسی خلقو ته عجز داراتا مولانا عبدالمنان سے ویلی دا انم عبدالمنان او چاله ورځي اوس خلک وی چې عبدالمنان به خزب برګ زمون طرف ته واجب چا ورته اجي سه به چا ورته چیته وی چا به واپشاوي نو استاد په یو نوم مشهوري دی په غیر مشهور نوم غیات کی مقصد اخفاوي، نو دا تدلیس و تسویه دا خطرناک دی باندې راوی دوی فقیه او حدیث. ابل تدلیس دا تدلیس شیوخ او تدلیس و تسویه دی ته چې حذف ضعیف بین ثقتین، دا دو ثقامیاس کی ضعیف راغلی، دا دو ثقام ملاقات شوی خدا حدیثی دا ضعیف په واسطه اوریدلی، نو دی هغه ضعیف ذکر نه کی. لکه ولید ابن مسلم بده تدلیس و تسویه کوله د ظهرینا ودا اوزاعی بیان کړی د ظهرینا او اوزاعی ظهری ملاقات ستا
استاد شاګرد دی دې حدیث کې نشته دا حدیث د بل په واسطه نقل کړی دی او بل ضعیف دی نو دې هغه ذکر نه کی مقصد تقویت د حدیث نو تدلیس الاسناد تدلیس شیوخ تدلیس التسویہ دا عیبونه دی په حدیث دی باندې ائمه د جرح او د حدیث په تاسو شيوخ پراویانو کې نه راځي ما ته نه چې کتابونو نه پس دا حدیث ټول متواتر دي دا چې څومره تقسیمات دي او علل دي او جرح دي دا د مصنف او د صحابي په میانځ پورې چې سند دغه تراجی دي ها دا کتابونه خو متواتر دي د مصنفینو نه نو تاسو د خپل استادانو ته بحث حاجت نشته چې متواتر ماته نه متواتر ټول مقبولي د متواتر او درجالو نه بحث نه کی متواتر کې کافرانو په واسطه نقل شنه غسي وي او ټول کافرانو یې سپومه ته امریکای سړی درې ځله خېجول او 5 کروڑ خلقو لیدل